درپیزو د لکی مروت ضلع اخیری قصبه ده. د غرو په منځ کې وجه سره دې ته ځکه درپیزو وایي. درپیزو آبادي ورځ په ورځ زیاتیږي او افتوار منګل بازار په وجه سره د ډیره اسماعیل خان او ضلع ټانک ډیرو علاقو خلک خپل ضرورتي زندگی له دغه منګل بازار نه کوي. په موجوده وخت کې درپیزو قصبه ډیرو مسایلو سره مخامخ ده. په دې هکله د درپیزو ویلج ناظم ون عرب خان مروت وایي. درپیزو آبادي ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس مطلب چې کومه پیزو خپل آبادي دا زیاتیږي، ورسره مضافات هم دې سره ډیر زیات دي. دې له وجې موږ اول چې کومه غټه مسله ده حادثیات ده. موږ پیزو چې چونکې بیچی یو سته وړوکی هسپتال په دې چې داسې سهولیات نشته، نه لیډي ډاکټر شته، نه بل څه شته. دویمه یې موږ ایجوکیشن مسله هغه نشته په چې هایر سیکنډري سکول، چونکې موږ کوم سیټي ده زوړ هغه چې نکاسي آب صحیح نه ده، ګندګي ډېره زیاته پرته. د تعلیمي او د صحت سهولتونو نشتوالي په وجه سره د درپیزو یو بل اوسیدونکی په دې خپل مسایل چې په دې په هکله بیانوي. درپیزو ډیر زیات مساحل دي او موږ تقریبا هرې ضلع منځ کې پراته یو، ډیر اسماعیل خان، ټانک، لکی مراد، بنو. دلته د مسافرو انتظارګاه نشته ده، دلته مسافرو پاره ناستي ځای نشته ده. ډیره سخته که سردي وي او ډیره سخته که ګرمي وي ناستي ځای نشته ده. زنانه غریبانې په لمر باندې ناستي او دلته حکومت هیڅ سهولتونه نه دي ورکړي. موږ حکومت ته دا اپیل ده چې دغو زنانو، غریبانانو او د مسافرو خیال وساتي. دلته د انتظارګاه جوړه کړي او انتظارګاه سره د اوبو بندوبست، شلو اوبو بندوبست وکړي. او بل دا ده چې دلته پیزو بازار صفحي حالات ډیر خراب ته. ټي ایم ای افسران دلته تنخواګانې اخلي او صفحي نسی کولای، ځکه چې دلته هر سړی په خپل جان باندې خواري کوي او نه عوامو ته سهولت ورکوي او نه غریبانانو ته سهولت ورکوي. د درپیزو مسایلو حل کولو لپاره موجوده صوبایي او ضلعي حکومت ته پکار دي چې په شهر چې د روزمره زندگی سهولتونو ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. عبدالقادر مروت، وطن ټلویزیون، درپیزو، لکی مروت.